أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. دین مخکی آیاتونو کې او رستو د دې آیاتنا د بنی اسرائیلو د مختلفو حالاتو د مختلفو موقعو ذکر کئی. د مینز آیات کې الله جل شانه عام اعلان د خلقو ته وکړ چې د الله پاک په دربار کې د الله پاک قانون او د عدل او د انصاف دی. سوکم چې دا سیوی کا هغه د هر ډلې قبیلې سره تعلق ساتي خو چې په الله ایمان راوړي په ورځ د آخرت ایمان راوړي او نیک اعمال وکړي الله به دوی ته اجر ورکوي. دا که هر هغه خلق دی چې هغوی ایمان راوړی دی او په دې ایمان ثابت قدم پاتې شي. نو دغه زمانه کې خو صحابه کرامو او هغې ایمان هم کامل راوړی او هغې په دې خپل ایمان ثابت قدم هم و. البته بعضې خلک داسې وو چې هغه منافقانو نو هغې به په خولې باندې د ایمان اظهار کو خو په زړه کې ایمان نه و. نو دغه خلکو ته الله پاک دا ووی چې دغه خلک چې هغې په خولې ایمان راوړی دی که دوی صحیح ایمان راوړي په الله او په آخرت وغیره چې څومره د عقایدو او د ایمانیاتو خبرې دي په دې ایمان راوړي. او هغه خلک چې یهودیان دي هغې ایمان راوړي یعنی په خاندان او په قبیله دا یهودیان دي خو چې ایمان راوړو نو یهودیت هغه مذهب ختم شو. البته خاندان به یې هغې بني اسرائیل به حسابیږي په خاندانی لحاظ سره. دقه رنګ نصوارا دا هغه خلق دی چې هغې د انجیل د حضرت عیسی علیه السلام د تابعدارۍ دعوه کوي. اگر چې نه یهودیان په خپل کامل دین صحیح او نه نصوارا په خپل دین باندې کامل صحیح خو دعوه خو یې دغه لرله. او څلورم قسم خلک هغه دی چې هغې ته صابئین ویلی کېږي. صابي اصل کې چې کوم دی د دې معناګانې مختلف عالمانو کړي دي خو دا معنا یې زیاته مشهوره ده چې دی د ستورو عبادت کوي. عبادت الکواکب یعنی د ستورو عبادت کوونکي. نو دا هم شرک دی د الله پاک نه علاوه چې څوک د څه څیز هم عبادت کوي د ونې د ګټې د بوټي د انسان د چا هم چې عبادت کوي نو هغه ته مشرک ویلی کېږي. دی دا نوم مستقل ځان له په دغه وجه یې ښودلی و چې دی د بوتانو په ځای باندې د ستورو عبادت کو. دا ستوري دوی ډېر لوی د خیر څیز ګڼه شر او خیر یې د هغې نه ګڼل. او په جاهلیت دور کې څه داسې خبرې هم وي چې دا پلانی ستوری راوخیږي نو بیا دا چل کېږي او پلانی ستوری راوخیږي نو بیا دا چل کېږي. دا عقیدتاً د هغوی خبره وه، د عقیدې خبره وه. ټیک د ستوري د خدای د قدرت لوی علامې دي او په ستورو باندې لارې معلومیږي
پستورو باندې رڼا، پستورو باندې د قبلې سمت او د شمال او د جنوب سمتونه معلومیږي. دا جدا سیس دی. دغه خو د الله پاک پیدا کړي دا مخلوقات د مختلفو فیدو د انسان د پاره دي. خدا د چې د دې لایق نه دي، د دې قابل نه دي چې د ستورو د عبادت وکړي شي. نو چې کله داسې وشي چې دا په ظاهره ایمان راوړونکي دوی هم صحیح ایمان راوړي، باطني زړه، او یهودیان نصارا او د ستورو عبادت کوونکي دوی صحیح ایمان راوړي او بیا داغه ایمان په مطابق باندې نیک اعمال هم وکړي، نو همیشه به دوی په خوشحالۍ کې خدای به لوی بدلې او اجرونه دي ته ورکړي. او په یو حالت کې به چې کم د مرحلې په انسان د تکالیفو را روانې دي، لکه د مرګ نه ځنکدن دی، بیا چې کبه د مرګ نه پس قبر ته تلل دي، دا ګرانې او داسې مرحلې دي چې هلته کې بیا خپلوان، رشته دار، مالونه، دولتونه، دا یو څیز هم په کار نه راځي. که په کار راځي انسان ته نو نیک عمل به چې کوم دی په کار راځي، په دې کې به هیڅ خطره پې نه وي او هیڅ چې کبه دی پریشانی او غمجن بنئ. نو دې آیت کې الله د دغې خلکو ذکر فرمایلی، ان الذین آمنوا بېشک هغه کسان چې ایمان یې راوړی، والذین او هغه کسان هادو چې یهودیان دي، والنصارا او نصارا دي، والصابئین او عبادت کوونکي دي د ستورو. من آمن بالله هغه چا چې ایمان راوړه په الله کامل دی. د نورو خو د هغې دپاره خو د من آمن بالله ټکې صحیح دی، او د دې مؤمنانو دپاره و ان الذین آمنو دې نه مطلب دا دی چې دوی په دې خپل ایمان ثابت قدم پاتې شي، یا ته دا مطلب دی چې کم په دې کې منافقان دي په خولې باندې ایمان وایي چې دوی د زړه نه ایمان راوړي. من آمن بالله هغه څوک چې ایمان راوړه په الله، والیوم الاخر او په ورځې د آخرت باندې دا یقین وي چې موږ به د مرګ نه پس ژوندي کیږو او الله پاک به موږ سره د خپلو اعمالو حساب کوي. وعمل صالحا او عمل وکړ نیک، فلهم اجرهم نو دوی دپاره بدله د دوی د اجر د دوی د عند ربهم په نزد د رب د دوی، ولا خوف علیهم نه به وي یره په دوی، ولا هم یحزنون او نه به دوی غمجن شي په دغه سختو مرحلو کې. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ هر کله چې واغستله مونږ وعده ستاسو نه، ورفعنا فوقکم الطور او پورته که مونږ ستاسو د پاسه کوهي تور لره، خذو اموې درته چې ونیسئ ما هغه آتیناکم چې درکړه مونږ تاسو ته بقوة په مضبوطیا سره، واذکروا او یاد کئ ما هغه فیه چې په دې کتاب کې دي، لعلکم تتقون دې دپاره چې تاسو ځان بچ کئ د جهنم د اور نه بچ شئ. دا واقعه په دغه طریقه باندې راغلی وه چې اول کتاب کله میلاو شو نو بني اسرائیل ووی یهودیانو دا خبره وکړه چې دا کتاب مونږ ته پته نه لګي تا د کوم ځای نه راوړی دی. مونږ به هله ومنو چې الله پاک پخپله ووایي او مونږ یې واورو. هغې دپاره اویا کسان بوتلل. الله پاک ورته اعلان وکړو چې دا کتاب ما موسی علیه السلام له ورکړو په دې عمل کوئ. نو الله پاک خو دې لیدی نه شو، نو دی ورته ووایي موسی علیه السلام ته چې بای دا څه پته لګي تا په دې غر کې څوک کېنولی دا خبرې هغه وکړي هټ درمه او زدیان خلکو. نو وی البا منو چې الله پاک منګه په ښکاره ووینو. نو الله پاک په تندر راوغورځو ټول یې مړه کړو. بیا موسی علیه السلام یې خدای دا ژوندي که زه چې لاړ شم خلکو ته به څه ویم؟ دا خو دغه لکونو خلکو نه منتخب کسان دي، دا خو ممبران دي. اوس دا چې کومه دی تا مړه کړه دلته راته الله بیا ژوندي کړه. دغه ذکر مخکې وشو. بیا دغه کسان خو راغله نو قوم ته یې ووایي چې الله پاک وی چې په دې کې کوم ګران احکام وي نو هغې باندې عمل مه کوئ، خیر دی. دي خو سخت خلکو الله ورته بعضې احکام لږ غوندې سخت راوستي وو. لکه اوس مثلا زمونږ دین کې دا ده چې کپړه دې پلیته شوه نو خو بس وینځه نو 3 پیرې چې دې وینځله کپړه به پاکه شي.
مخکې دینونو کې بعضې دینونو کې داسې هم و چې کپړه به دې پلیته شو نو بیا په پاکېدو نه کېدله قینچي به دې کړه کټ به دې کړه لر به دې کړه تر دې چې په بعضو روایتونو کې داسې هم راغلي چې بدن به دې پلیت شي نو هغه ځای سرمن به دې پرې کوله دا ډېر سخت حکم و خو دا سخت حکم ځکه و چې دا خلک انتهایی زدیان خلک و دی په وړه وړه خبره د پیغمبر مخالفت به کو ښکاره معجزې به ورته هغه راوړې او د هغې د پاسه به دوی چې کوم دی نو نافرماني کو او نافرماني څه ګستاخي به یې کوله یو سړی خبره نه مني نو یو ډډې ته شي نو دوی به ورسره ګستاخي هم کوله نو چې کله دا خبره وشوه وی چې یاره الله وی که عمل پې کوئ ښه ده که نه کوئ نو هم څه خاص خبره ده نه او یاره کوم پکې لږ ګران احکام دي نو په دې عمل مه کوئ زه خیر دی نو بیا هغوی ټول تورات پرېښوده په ټول تورات باندې عمل نه کو نو چې نه کو نو الله جبرئیل علیه السلام ته وویل د کوهي تور نه یو دړه واخله جبرئیل علیه السلام خو عظیم قوت لري 600 وزرې دي د یو وزر یو څوکې څلور ښارونه صدوم څلور ښارونه هغې ته د یو وزر یو څوکه ورښکته کړه د ځمکې یخته او اسمان ته یې اوچت کړه هلته یې را الټه کړه د لوط علیه السلام قومو او ځمکې ته یې راوبغول او بیا یې پې د پاسه کاڼو باران وورو الله خو لوی طاقت ورکړ نو هغه د غر نه یو ټوکړه راوچته کړه وی منئ که نه منئ تاسو دا دروغ ولې وایې تاسو ته یو حکم شوی دی او تاسو چې کوم دی نو بل څه وایې نو دوی فوراً په سجده باندې پرې وی منو بعضې روایاتو کې راغلي دي وایي دوی په دې چې په سجده پرېوتل نو په دې یوه سترګه په دې ګوټ باندې به یې کتل چې راغورځوي یې که نه راغورځوي یعنی د هغې د پاسه چې بلکل مرګ په سر دی او بیا هم چې کوم دی هغه زړه کې هغه شیطانې او هغه ورانې موجود دی دا هغې واقعیت ته اشاره ده چې تاسو نه موږ وعده واغسته چې په دې کتاب به عمل کوئ ستاسو اویاو کسانو دا وعده وکړه چې او موږ به خپل قوم ته دا خبره ورسو خو چې کله تاسو رالی نو بیا مو خبره بدله کړه بیا مو چې کومه دی ووی چې که څوک مني او که څوک نه مني او که کم مني او هغه نو الله وایي مونږ د باندې کوهي تور در پورته که او دا مو ورته ووایي چې اوس منئ که نه منئ او اوس یې ومنئ مونږ چې څه درکړه هغه ومنئ په قوت او طاقت سره مضبوط کلک عمل پې وکئ د هغې د پاسه دوی خلکو وروستو چې کوم دی نافرمانیانې او څه او څه دا کوله ثم تولیتم بیا واپس شوئ تاسو من بعد ذلک پس د دینه یعنی سره د دینه چې دا دومره د عذاب یو شکل تاسو ولیده بیا د هغې نه بل طرف ته لاړئ هغې نه مو بیا انکار وکړو فلولا فضل الله علیکم که چرې نه وی فضل د الله په تاسو ورحمته او رحمت د الله لکنتم من الخاسرین نو خامخا شوی به وی تاسو د تاوانیانو نه د قیامت هغه تاوان او د دنیا تاوان هغه رسوایی او شرمندگی دا به در باندې الله عذاب به در باندې الله راوستی وی خو د پیغمبر د وجود په وجه باندې چې موسی علیه السلام په تاسو کې موجود دی هارون علیه السلام موجود دی هغه د هغې په برکت الله په تاسو باندې چې کوم دی عذاب را نه وسته او د هغه عذاب نه الله پاک بچ کړي ولقد علمتم الذین اعتدوا په تحقیق سره معلوم دي تاسو ته هغه کسان اعتدوا منکم چې زیاتې وکړو تجاوز د حد نه وروړېدو ته ویلی کېږي تجاوز زیاتې وکړو ستاسو نه فی السبت په ورځې د خالي کې فقلنا لهم نو اوی مونږ دوی ته کونو شی قردة خاسئین شادوګان ذلیله دا د داود علیه السلام په زمانه کې شو دا د موسی علیه السلام نه وروستو خبر داود علیه السلام د الله پاک پیغمبرو دی بنی اسرائیلو ته الله پاک را لیږلی نو د دې بنی اسرائیلو دپاره د خالي ورځ هغه د عبادت ورځ وه مبارکه ورځ وه په هفته کې لکه څنګه چې زموږ دپاره د جمعې ورځ ده مبارکه او د عبادت ورځ خو زموږ دپاره پکې سهولت ډېر دی هغه دا دی چې د مانځه پورې هم ته د دنیا کار کولی شي خو چې کله اذان وشو نو بیا به د دنیا کار نه کوې بیا به فوراً چې کوم دی د مانځه انتظام او چې کله مونځ وشو هم تا ته اختیار دی که بیا ځي لکه دوکاندار دی نو دی د مثلا د 11-12 بجو پورې دکانداري وکړي
بیا د مانځه دپاره یې دکان بند کړي، بیا د چې کبه دی نو دی راشي مونځ دې وکړي، د مانځه نه فارغ شه بیا دې لاړ شي خپل کار دې کوي، دکان دې کولاو کړي، بل څه کوي بل څه کوي. دا زمونږ په شریعت کې د جمعې ورځ زمونږ دپاره د عبادت ورځ ده، خاص د عبادت چې هغې ته د جمعې مونځ ویلی کېږي او برکتي ورځ ده، د خیر ورځ ده، په ټوله هفته کې چې کوم دی افضله ورځ ده. خو ټوله ورځ بهتره ده، خو عبادت پکې په لږ ټایم کې دی. په دغه ورځ باندې یو دعا الله قبلی او بهتر ټایم د هغې دعا قبلېدو دپاره د مازدیګر نه تر د نور پرېوتو پورې دغه ټایم دی. هغې خلکو دپاره د خالي ورځ دا د عبادت و، خو هغه داسې وه چې دوی به ټوله ورځ عبادت کوو او دوی به ټوله ورځ کې د دنیا ټک نه کوو. دوی د دریاب په غاړه باندې اوسېدل، د دې کاروبارو میان نیول، نو چې میان نیولي کاروبار دا بیا نیول او خرڅول وی، هغې باندې بیا خپل روزګار کو. نو دا عجیبه غوندې د الله امتحانو چې په نورو ورځو کې به دوی جالونه اچول، میان بیا راوښکل، او په دغه خالي په ورځ باندې به دا میان د اوبو د سر له راغلي ګرځېدل به ټوپونه به یې وال، نو دوی به ورته ټینګېدل نه. نو دوی داسې چلو کو چې د دې خالي په ورځ باندې به ډنډونه کنستلي وو غټ غټ د دریاب په غاړه، او د هغې نه یې لښتي راوستي وو. نو دا میان به په دې لښتو کې راله، میان خو په وچه نه شي تللی، دغه یې وله سړک جوړ کړی و، نو په دې اوبو کې به راله دې ډنډونو ته، دا خو غټ غټ حوضونه وو. نو بیا به دوی ولګېدل، دا ورخ به یې ورته بند کړو، چې ورخ به یې بند کړو نو دا میان خو به واپس بیا نه شو تللی، میان خو په وچه باندې نه شي تللی. نو بیا به د اتوار په ورځ باندې جالونه واچول، نو چې کم میان به دوی د اتوار په ورځ نیول، من میان به نیول، نو بیا به 15 منه ونیول، 2 منه به، ځکه چې د خالي په ورځ خو به ډېر زیات میان نو موږ خو ښکار نه دی کړی د خالي په ورځ. دا حیله، دا غلطه حیله ده. شریعت کې د نارواو دپاره حیله دا ناروا ده، نارواو دپاره سړی حیله کوي نو دا ناروا حیله ده. جایز دپاره حیله شریعت مو ویلی دي. لکه اس مثال په طور نبی علیہ السلام وایي چې تاسو یو سیز خرڅوئ که نه په جنس هم جنس، لکه غنم په غنمو خرڅوئ، جوار په جوارو خرڅوئ، نو لاس په لاس به خرڅوئ، قرض به پکې نسیه به پکې نه وي. او دا ده چې وزن به یو شانتي، سیر غنم به په سیر غنمو باندې خرڅوي، سیر کجوري به په سیر کجورو باندې خرڅوي. رسول الله مبارک دې دپاره طریقه ښودلې ده چې په دې هر څیز کې ښه خراب وي. په کجورو کې اعلی قسم کجوري وي او کمزوري قسم کجوري وي. د هغې دپاره دا حیله وښودله چې ته یو سړي ته 2 کیلو کجوري ورکه، هلکه دا 2 کیلو کجوري په 200 روپۍ، دا ته واخله زمانه، اوس ماله د 200 روپو اعلی کجوري راکه. دې ته حیله وایي. دا په شریعت کې شته. رسول الله مبارک دا طریقه. یو صحابي راغی ویا رسول الله ما کجوري واغستې، په 2 سیره کجوري مې سیر کجوري واغستې. نبی رسول الله تا خو سود وکړو. ویا رسول الله زما کجوري کمزوري وي، ردي کجوري وي، او چې ما کمې واغستې هغه اصلي کجوري وي، روغې مزېدارې وي. نه، تا به داسې کړی وی چې دا 2 سیره کجوري به دې په هغه دوکاندار په پیسو خرڅې کړی وی، بیا به دې ورته ویلی وی چې د دغې پیسو اوس ماله کجوري راکا. خیال کې راله. دا تدبیر دا جایز دی. او نور د ناجایزو دپاره چې کوم دی تدبیرونه نه کېږي چې ته نعوذ بالله د شرابو دپاره څه حیله جوړه کړې چې یاره زه بس مړ کېدمه که شراب مې نه وی څکلی، دا چل کېده هغه چل، نه، دا دپاره حیلې میلې چې کوم دی نو نشته. به هر کیف دا حیله دوی وکړه. چې حیلې وکړه نو بیا څه وخت داسې راغی چې مکمل دغه شروع ښکار د خالي په ورځ به هم جالونه ایشتل. نو داود علیه السلام هم منې کړه. او په دغه خلکو کې چې کوم علما صلحا نیکان خلکو هغوی هم منې کړه. وی ظالمانو دا تاسو څه کوئ؟ هلاکېږئ، تباه کېږئ. بیا چې کله دی خبره ونه منله نو د نیکانو خلکو صالحانو خلکو هغوی ولګېدل په دې کلي کې دیوال وکړو. دغه ناکاره خلک یو طرف ته کړل او دا صالحان او ښه خلک دا دی بل طرف ته شو. یو بل سره بالکل روزګار یې پرېښودی. تاسو سره موږ روزګار نه کوو، تاسو د خدای نافرماني کوئ، تاسو د پیغمبر نافرماني کوئ.
یو ورځ چې دوی سار پاسېدل دا نیکان صالحان خلک عبادت له د هغه ګاونډیانو په ګاونډ کې خاموشي کش کړپ نه و. خو سچ واقعیت دي، څه چل شوی دی. داسې پسې ورښکاره شو چې ورښکاره شو هغه د دې بوډاګانو نه الله تعالی خنزیران جوړ کړي او د دې ځوانانو نه الله تعالی شادوګان جوړ کړي. نو رامنډې کړې. نو د دې دا خو یو بل سره خپل خلک او بل څوک خو نه و که نه، تره تربوران او خپل خپلوانو رامنډې کې د دې په خپو کې برغړېدل او جړل وې. بیا یې څه ویلی خو نه شو، خدای ته خنزیر جوړ کړی و نو ژبه بنده وه، خدای ته شادو جوړه کړې وه نو ژبه یې بنده وه. 3 ورځې ژوندي و بیا الله تعالی مردار کړه. دا هغه خبره ده چې دې واقعه کې ذکر کوي. ولقد علمتم الذین اعتدوا، په تحقیق سره معلوم دي تاسو ته هغه کسان چې زیاتې وکړو منکم ستاسو نه فی السبت په ورځې د خیالي کې. فقلنا لهم نو ووی مونږ دوی ته کونو قردة خاسئین شی شادوګان ذلیله فجعلناها نکالا نو وګرځو مونږ دغې لره عبرت لما د پاره د هغه خلکو بین یدیها چې مخې ته د دوی نه په هغه وخت کې چې موجود و د هغې خلکو دپاره م عبرت شو چې هغې د نافرمانۍ نه بیا ځان بچ کړو. وما خلفها هغه چې رستو دي د دوی نه یعنې د زمونږ خلکو دپاره قیامته پورې چې څومره خلک راتلونکي دی د هغوی دپاره دا عبرت دی چې د خدای د نافرمانۍ نتیجه شکل بدلیدل دي. نو دا شکل به اوس نه بدلیږي ځکه چې رسول الله مبارک دعا فرمایلې ده چې خدای زما په امت کې فسخ مسخ دا مراوله. نو دا به نه راځي، خو د قیامت کې به بیا چې کوم دی د دې خلکو چې کوم بې دینه حیلهګر یا نور څه هغه د هغې شکل به الله بدلی. وموعظة للمتقین، او دا وعظ دی د پاره د متقیانو. ان الذين آمنوا بشک هغه کسان چې ایمان راوړه والذین هغه کسان آهادو چې یهودیان دي والنصارا او نصارا دي والصابئین او عبادت کوونکي دي د ستورو. من آمن بالله هغه چا چې ایمان راوړه په الله والیوم الاخر او په ورځ د آخرت باندې وعمل صالحا او عمل وکړ نیک فلهم اجرهم دی دپاره اجر د دوی دی عند ربهم په نزد د رب د دوی. ولا خوف علیهم نه به وي یره په دوی ولا هم یحزنون نه به دوی غمجن شي. واذا اخذنا میثاقکم هر کله چې واغستله مونږ وعده ستاسو نه ورفعنا او پورته که مونږ فوقکم الطور د پاسه ستاسو کوهي تور لره خذو ونیسئ ما هغه آتیناکم چې درکه مونږ تاسو ته بقوت په قوت سره په مضبوطیا سره واذکروا او یاد کوئ ما هغه څه فیه چې په دې کې دي لعلکم تتقون دې دپاره چې تاسو ځان بچ کوئ. ثم تولیتم بیا واپس شوي تاسو من بعد ذلک پس د دې نه فلولا فضل الله علیکم کچرې نه وی فضل د الله په تاسو ورحمته او رحمت د الله لکنتم من الخاسرین نو خامخا شوی به وی تاسو د تاوانیانو نه. ولقد علمتم الذین اعتدوا په تحقیق سره معلوم دي تاسو ته هغه کسان چې زیاتې وکړه منکم ستاسو نه فی السبت په ورځ د خیالي کې. فقلنا لهم نو وی مونږ دوی ته کونو شی قردة خاسئین شادوګان ذلیله فجعلناها نکالا نو وګرځو مونږ دې واقع لره عبرت لما بین یدیها د پاره د هغه خلکو چې موجودو په دغه وخت کې وما خلفها او د هغه چې رستو دي د دې نه وموعظة للمتقین او دا نصیحت دی وعظ دی د پاره د متقیانو. صدق الله العظیم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين يا رب.